بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمند عبادت د الله رب العزت دا په موږ لازم دی. الله رب العزت قرآن کې وی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما دا انسانان او جنات نه دی پیدا کړی مګر د خپل عبادت دپاره. اوس عبادت د الله څه شی دی؟ نو قاری طیب رحمه الله کوم چې د دارالعلوم دیوبند محترم هغه وی د عبادت دا مفهوم دا وسیع دی، دا را لنډ نه دی چې دا صرف مونځ ته ویلی شي، صرف زکات ته، صرف حج ته نه. هغه وایي چې دا 24 ګنټې زندگی یعنې تبلیغ والا چې کومه خبره کوي د الله د احکاماتو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې مطابق وي، بس دا عبادت دی ستا لپاره. دا زندگی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې مطابق د الله د احکاماتو مطابق شي، بس دا ستا لپاره عبادت شي. اوس عزتمندو دې ځای کې دا خبره راغله، اوس ته په کور کې ناستې یو په رشته دارانو کې د یو کس بیمار شه، نو ګوره دا د معاشرې یو ښه کار دی چې ته ورشې د هغه تپوس وکړې او ته په دې نیت لاړې چې بھئی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې باره کې چې دی نو د احادیث دي تپوس کول او بیا فرشتې د هغه دپاره دعاګانې غواړي، نو ګوره ستا عبادت هم وشو او ستا چې دی نو خپلوان هم دی خوشحال شو. ته چا سره ملاوېدې ملګری دی نو سلام دی واچو، ګوره ملاقات هم وشو، سلام هم وشو، عبادت هم وشو او ملاقات دواړه کار وشو. دکه شان نور کارونه دي د زندګۍ انسان دی واخلي، ته په پټي کې لګیا وې ځان سره ذکر کې، ته په پټي کې لګیا د حلال او د حرامو تمیز کې، ته په پټي کې یا چې ته د چا امانت تا سره پروت دی د هغې خیال ساتې په دې نیت باندې چې امانت کې رانه خیانت ونه شي. قرآن حدیث کې ډېر د دې باره کې آیاتونه راغلي چې د دې خیال ساتې، نو څه به ستا عبادت هم دی، ته د بل چا د زړه هم ساتي او عبادت هم کې. نو دکه شان نورې بلا خبرې دي. نو عزتمندو عبادت چې هر کار موږ د نیکۍ کوو، د نیکۍ چې موږ ته پته چې په دې باندې بل مسلمان خوشحالیږي او هغه کار د قرآن د حدیث خلاف نه چې بل کس پې خوشحالیږي او د قرآن او د حدیث خلاف نه دا عبادت دی. بس چې کم کار باندې بل بنده خوشحالیږي هغه ته پې پیدا رسی او دا د قرآن او د حدیثو خلاف نه، دا عبادت دی. نو چې موږ د خلکو سره خیر ښېګړه کوو، د خلکو تپوس کوو، خلکو له ورځو د خپل مسلمان ورور، بلکې اسلام خو د غیر مذاهب والا سره، غیر مذهبو سره د هغې سره د روادارۍ د هغې سره چې دی نو د ښه سلوک دا حکم ورکړی، نو بیا خو خپل مسلمانانو سره خو چې موږ وکړو. الله رب العزت ترې توفیق راکړي. والسلام مع الاحترام.